ولا موږ د افغانانو مهاجرینو په باره کې دا یو چې پاکستان حکومت نه موږ هیله ده چې یو څه ټیم ورکړي افغانانو وروڼو ته، ځکه چې پاکستان کې کوم مهاجر دي د هغو ډېر غټ غټ کاروبار د کارونه دي، هغه خپل کاروبار چې را منظم کړي او بیا وروسته بیا په خیر په سلامتي سره په حیا عزت سره خپل وطن ته ولېږي، بس دا به ډېره ښه مزه وکړي او خلک به ډېر تر خوشحاله وي. نه د افغانستان د حکومت نه، د افغانستان د عوامو نه موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه ما خپله پاکستان کې 25 کاله تېر کړي دي، خو ډېر په حیا عزت باندې تللي. دا کوم مهاجر چې په پاکستان کې اوسي، د پاکستان د حکومت نه موږ دا هیله ده چې په ډېر په حیا عزت سره یې ولېږي، ځکه چې پاکستان حکومت کې ډېر پښتانه شته، خلک شته، کني افغانستان او پاکستان دا یو ملک ده. که د پاکستان افغانان دي، که د پاکستان افغانان دي، که د افغانستان دي، دا یو داسې وخت تېر کړی ده که خپل وروڼه لکه په یو کور کې چې دوه وروڼه وخت سره تېري، دا شی عمر یې سره تېر کړی ده. نور بس د پاکستان د حکومت نه موږ دا هیله کوو چې د افغانانو سره بده رویه ونه کړي او په تېر اخر، ځکه دا دوی ته چې ورغلي وي داسې ورغلي وي لکه یو مېلمه چې چا کور ته ورسي. نو موږ د پاکستان حکومت نه دې هیله کوو چې دا خپل مېلمانه په حیا عزت سره خپل وطن ته ولېږي او په داسې جبر او په ظلم په هغه سره باید افغانستان ته ونه لېږي، ځکه چې په تېر اخر باندې مثال یا ظلم کوي یا کبر کوي یا ظلم کوي ورسره افغانانو سره، باید د خپل وطن د خپل حکومت د خپل عوامو دپاره ښه خبره ولاړ کړي. نور زه خپله د پاکستان د حکومت نه، د پاکستان د عوامو نه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې موږ خپله وخت تېر کړی د ما په خپله 25 کاله تېر کړي، پاکستان په کوارټل کې مې 25 کاله تېر کړي دي، خو ښه وخت هم تېر کړی ورسره، ښه ملګري مې دي کې، انډیوالان مې دي کې، ښه صحیح وخت مې تېر کړی، دغسې دا ټولو مهاجرو دغسې ښه وخت تېر کړی ده. اوس پاکستان کې کوم مهاجر چې دي که نه، نو هغه پاکستان حکومت ورته دغه کړی اعلان کړی چې تاسو وځئ او باسي، او کومه رویه چې هغو سره په سوشل میډیا باندې ښایي خلک چې اختیار کړي ده، نو دې باره کې ته څه رایې لرې؟ زه خو دا یم چې افغانستان ته چې خپل افغانستان ته راسي افغانان او ډېر خبره ده، بل پاکستان ته دا څو وارې اختیار ورکړه چې ځئ دوی نه ځي، دا خو خپل افغانستان د خپل خلک خپل ځان څه کوي، خو یو مهرباني دې وکړي چې د افزوش هغه ورکړي وخت، نور بعد افغانستان خپل افغانان خپل افغانستان ته راشي، دا ډېره مهرباني خبرې او ډېره د خوشحالۍ خبره ده او شکر الحمدلله موږ وطن هم په امن کې ده او بس موږ وطن هم باید برابر شي. اوس پاکستان خو هېڅ خبره نه ده، پاکستان زموږ اسلامي وطن ده او اسلامي ورور هم ده، فکر ده، نو دا خو زه داسې خبره کوم نو داسې چې دوی دغه شي په حیا عزت کې رخصت شي، نو پاکستان میچ به ودې سره چوت شي که نه؟ خو په عزت کې دوی ته په عزت کې دوی چې لاړ شي او دوی نه ځي، خو دوی خپل ځان زیاتی کوي، دوی خپله زیاتی کوي، ځان څه کوي. وروره خبره دا ده چې زه تعلق لرم د ضلع سوات سره، مینګوره کې پاتې کېږم او نوم مې سردار علي دی. او تاسو چې کوم سوال وکړو چې د افغانانو په باره کې ستاسو څه خیال دی، نو داسې که موږ سوچ وکړو نو ټول مسلمانان چې وروڼه دي، نو د مسلمان حال چې دی هغه هر ځای کې خراب دی، ولې چې د خپل مقصد پرېښودی دی، مسلمان چې کوم مقصد دی نو هغه د پرېښودی دی، هغه د الله دین دی، دین چې کله زندګۍ کې راشي نو دی به هر ځای کې ښي او دی به سرخي او حکومت به د په لاس کړي، چونکې زموږ افغانیان وروڼه چې راغلي وو دلته پاکستان ته، نو د یو مهاجر په شکل کې راغلي وو دي او دلته هغه ژوند تېر کړو ښه په دغه سره، یعنې په ورورولۍ سره یې تېر کړو او داسې څه تکلیف نه دی راغلی په پاکستان کې د دوی د لاسه، یعنې دوی پاکستان په جوړېدو کې ښه کردار ادا کړی یو قسمه. اوس خبره دا ده چې کله اوس افغانستان خپل آباد شو، دلته چونکې حکومتونه چې دي خپل دغه معاملات دي، نو اوس دوی ته وایي چې تاسو لکه اوسئ، نو دوی که وځي نو دې ته څه ټایم ورکړی شي او په داسې طریقه دی چې په حیا عزت سره لاړ شي چې د پاکستان نوم دوی هلته په بده سره نه علي. بیا که پاکستان دلته ظلم زیاتی کوي دوی سره او د دې کوم ادارې چې دوی سره ظلم زیاتی کوي نو دوی به هلته کې په بده سره یادېږي، نو دا چې پاکستان خپل یو ښه ایمیج وښیي څنګه چې دوی ساتلي دلته ښه ایمیج وښولی پوره دنیا ته، نو
نو داسې ده چې اوس لکه دیو په داسې طریقه سره فرصت کړي چې دیو ښه خوشحاله راشي او دیو هلته کې د دې خلکو صفت وکړي نو دا به یو ډېره غټه خبره او ملکونو په منځ کې به یعنې یو قسمه دغه هم راشي خوږوالی هم راشي او یو بل سره به جوړه هم راشي او تله راتله به هم آزاد شي والسلام. زما نوم حمید الله ده او تعلق د کابل سره لرم ولایت بغلان سره او ما تقریبا 30 کاله 32 کاله په پاکستان په بنیر کوګا کیم کې تیر کړي او په خیر او عزت سره په 2010 کې لاړو وطن ته. الحمدلله اوس ښه صحیح ورځ ښه ده خپل کاروبار کوو د پاکستان هم حالات هلته ښه ده. اوس چې کوم دغه لیږي وروره د افغانیان لیږي او دوی ته وایي چې تاسو وځئ دې باره کې ستا څه خیال دی؟ افغانیان بس ته نو 40-45 کاله تېر کړو پردي وطن کې او نور دې لاړ شي خپل وطن د خپل وطن دې آباد کې اوس نه جنګ شته نه جګړه شته ښه آرامي ده اسلامي نظام ده او بس که 100 کاله نور هم په پاکستان کې پراته یو نو بیا به آخر وطن ته ځئ خو له هغه نه چې مخکې لاړ شي ښه ده په خپله ښه په حیا عزت کې او په بې عزتي چې لاړ شي نو هغه نه څه جوړي ښه په آرام او ښه په عزت باندې خپل وطن ته لاړ شي.